بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو د افغان او د پاکستان ترمنځ چې کم تاوتریخوالی د ډېرې څه مودې راسې روان دی یو ځل بیا په هغې باندې خبره اتره به کوو. موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب یو ځل پروګرام کې تاسو ته بیا هرکلی وایو. ډېره مننه شاهجي، تھینک یو. ټکر صاحب نوې اپډیټ څه دي د دوحه کې د ناستې نه بعد او بیا ترکیه کې د ناستې نه بعد نوې اپډیټ څه دي؟ آیا دوباره پکې ناستې شته که نشته؟ څلور ورځې خو چې کوم مذاکرات شوي وو شاهجي، نو د هغې بیا په اخر کې ډېر داسې خبر راغی چې هغې ته مونږ په تمه نه وو. ښه جي. هغه خبر داسې و چې مذاکرات ناکامه شو جي او ډیډلاک و او دواړه ملکونو د دې پخلی وکړو چې او مذاکرات ناکامه شو. جي خو چې کوم وفود و د پاکستان او د افغانستان، نو ښه خبره دا وه چې هغه په استنبول کې موجود و. صحیح. نو بیا ځینې خلکو دا وی تجزیه کارو چې یاره امکان لري چې دا مذاکرات دوباره شروع شي، یو ځل بیا کینی. یس. نو بیا بیګا هم داسې څه خبرونه مثبت راغلل چې داسې اشارې شته دی. نن هغه خبر پوخ شو، خبر دا راغی چې دواړه ملکونه بیا کینی. الله دې وکړي. الله دې وکړي. اوس دې وخته پورې چې مونږ خبرې کوو، نو هغه دا دی چې ترکي د دواړو ترمنځ رابطه کوي. وفود د پاکستان او د افغانستان دواړه په استنبول کې دي. دا به ډېره ناکامي وه د دې نه پس چې دا مذاکرات د ناکامۍ ښکار شوي او د افغانستان وفد خپل ځای ته راغلی او د پاکستان هغه پاکستان ته راغلی. نو بیا به خدای مکه لکه ډېره قصه ورانه شوې وه، خو وفود پاتې شو او دا کریډټ پکار ده چې قطر او ترکي ته ورکړی شي چې دوست ملکونه دي، د افغانستان هم د پاکستان هم، او په دواړو باندې دا غږ کوي بیا او زور پرې راوړي چې تاسو خبرو کې. نو نن بیا دا خبرونه راغلل زموږ په میډیا کې هم چې یاره ترکیه او استنبول او مطلب چې قطر دا زور راوړي، نو مذاکرات بیا شروع کیږي. لا ناس خو نه دي، خو امکان دا دی چې بیا کینی دواړه وفود کینی به. خو آیا چې کوم مذاکرات شوي وو دې نه مخکې باقاعده ثبوتونه ورته خیلی شوي د پاکستان د اړخ نه، نو آیا چې لکه بیا ناستې کیږي نو مني یې ولې نه؟ پاکستان په دې اړه ډېر واضح دی، وایي چې که موږ کینو هم دې ډایلاګ ته دې مذاکرات ته، نو زموږ هم حقه ګراوند دی، هماغه موقف دی، هماغه دلیل دی، هماغه دریځ دی. خو بهرحال که دریځ هر څه وي او غوښتنې هر څه وي، خو ناستې پکار دی او ضروري دی. صحیح. اوس تاسو وګورئ چې خواجه آصف صاحب ویلي دي چې مذاکرات خو بیا کیږي، لکه خو دوی دا هم ویلي دي چې داسې ډېره لویه بریک ترو نه ده شوې او داسې ډېرې تمم ته دوی دا وایي. خو د خواجه آصف صاحب بیانونه لږ تیز را روان دي نن سبا، خلک محسوسوي که نه. بیا اخوا چې کوم په دغه وفد کې شامل دی او په قطر کې نماینده دی د افغان د طالبان رژیم سهیل شاهین، نو هغه هم ویلي دي په یو مرکه کې نن چې یاره دا مسله چې کوم ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ، نو دا په یو نشست یا په یو بیټک کې د حل کېدو نه ده، نو مذاکرات پکار دي. نو هغوی هم غواړي چې مذاکرات وشي او پاکستان هم غواړي چې مذاکرات وشي چې دا مسله حل شي. خو دا کوم بیانونه چې راځي، نو دا حوصله افزا نه دي. لکه تاسو وګورئ که نه، لکه وایي چې امید نشته. نو موږ ایز ان عام سړی، ایز ا لیمین، یو کنسرن په دې یو چې موږ اوسیږو په دې ملک کې د دې وګړي یو، نو که خدای مکړه د دې حالات خرابېږي، دلته جنګ جوړېږي، نو نقصان ولس ته دی. نو په حیث یو ولسي غږ موږ دا غوښتنه هم کوو، دا خواست هم کوو، دا مینت هم کوو پاکستان ته هم، د دې چارواکو ته هم، افغانستان ته هم، د هغوی چارواکو ته هم، چې تاسو کینئ مذاکرات وکئ، چې کومې خبرې دي دا چڼ کوي، د دې شننه وکړئ، تجزیه وکړئ، او په دې حالاتو کې چې دا کم جوړ دي، نو هغه طرف ته لاړ شئ کوم چې ممکنه وي. ځکه چې بیا شاهجي هم ستاسو په دې پلیټفارم موږ وایو چې که 10 کاله جنګ وشي او که 20 کاله جنګ وشي، خو بیا به هم خبره هم په دې مذاکراتو په دې ټیبل کې نه، بیا به مذاکرات کېږي نه، بعد به خبره ختمه. بالکل. نو چې ټیبل جوړ دی، حالات مذاکراتو ته سازگار دي، نو مذاکرات وکړئ که نه. بالکل مذاکرات وکړئ، یو بل ته خبرې کېنئ. او تاسو چې کومه خبره وکړه چې د پاکستان کوم مطالبات دي، نو آیا دا به هغوی ومني؟ دا مطالبات خو ورته دی نه مخکې میښي وو که نه، همدغه خبره دلې دي که نه. اوس مسله هم ټوله دې کې ده، لکه دغه یو څو نکتې دي اوس هغه واضحه شوي دي. صحیح ده.
چې پاکستان وایي چې د هغوی ځمکه زموږ خلاف نه استعمالیږي او دراندازي دې نه کیږي، داسې بیا د افغانستان غوښتنې دي. نو موږ دا وایو چې دواړه ساورن ملکونه دي، تعلقات دي، اړیکې دي، په دې هم پوهه دي چې په دې خطه کې ځینې زورور ملکونه گیم کول غواړي. نو د هغې گیم نه، د هغې د خطر نه، د هغې د زیان نه د بچ کېدو دپاره پکار ده چې دوی کېني او مذاکرات وکړي. صحیح ده. خو ګورئ کم سټیټمنټس چې په تسلسل سره د متقي صاحب د هندوستان د دورې نه را روان دي، لکه هغوی دا ویل، پاکستان دا ویل چې دا زموږ کنسان دی چې لکه دلته ټي ټي پي ده، بالکل کله دم تنظیمونه دي په افغانستان کې او دغه خوره استعمالیږي او دراندازي کېږي، حملې کېږي، بیا ځي. نو هغوی خو اول دا منل نه چې داسې څه قوت شته دی دلته، افغانستان نه منل، بیا یې ومنل، ثبوتونه یې ورته وښیل او ثبوتونه وښودی شو. بیا هغوی د ریلوکیټ کولو خبره وکړه چې دا موږ د دې ځای نه هلته بوځو. اوس نه پوهېږو چې ځینې مطالعې دا خو ښکاره دي چې د افغانستان څه مطالبې دي، لکه دا خو پکې واضحه ده چې پاکستان دی یو ایس ډرونز ته اجازت نه ورکوي، ځای دې نه ورکوي، سپیس دې نه ورکوي. پاکستان ورته ثبوتونه راوړی په دې څو کاله کې خو نه دي شوي. زموږ د پاکستان میډیا چې کوم دی هغه د خپل پاکستان چې کوم موقف دی هغې هم مخې ته ایښی دی چې څه موقف دی، څه غوښتنې د افغانستان نه. بیا داسې نور خبرونه چې سره راځي، کوم مطالبات دي یا د هغې نه علاوه چې کوم دلته کې زموږ وزیر دی یا څوک هم د خپل پیغام جاری کوي، هغه هم ښه لګیا دی. خو د افغانستان د اړخ نه، د هغه د میډیا د اړخ نه موږ چېرته خبر ونه رسېدو چې هغوی څه غوښتنې دي یا هغوی څه غواړي، د هغوی مطالبات څه دي. ګورئ د هغوی چې کوم مطالبات دي که نه، لکه کنسن خو زیاتره د پاکستان دی، هغوی راځي په پاکستان کې حملې کېږي، بالکل جی د هغوی طرف نه راځي، دراندازي هغوی نه کېږي. بیا هغوی هم منل چې دغه کومه ډله ده، کله دم ډلې دي او دوی راځي او په پاکستان کې کاروایي کوي. نو کنسن خو د پاکستان زیات دی، بالکل ټیک ده. اوس د هغوی هم څه غوښتنې دي، لکه تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. لکه هغوی دا وایي چې یو خو تاسو موږ پسې د افغان کډوال رالېږئ په دومره ګڼ شمېر کې، نو یو هغوی دا غواړي چې دوی سره نرمي وکړي. نو نرمي نور څه ته وایي ټکر صاحب؟ لکه 50-60 کاله نرمي، لکه نرمي موږ خو به دا ویلو چې یې په زوره په والو په ټکولو یې بار کړی وی، نو موږ وایو چې سختي. نرمي نور څه ته وایي؟ لکه نرمي بیان کوي، لکه هغوی وایي چې دا تاسو په داسې په بشپړه توګه او زر مه رالېږئ، ځکه هغوی ګوره نو دا خو څلورم ځل دی ټکر صاحب چې لېږي. دا ټیک خبره ده، ستاسو خبره صحیح ده، خو که د افغانستان حالات ته وګورو نو بدلی کې خو جنګ ځپلی دی. بالکل هغوی دا وایي چې دا موږ ته یو مشکل دی، نو دا د هغوی مطلب یو ملک وایي چې په زما چې کوم کسان دي هغه په ما باندې بوج دي. ګورئ بالکل دا تیار خو نه دی که نه، جنګ ځپلی ملک دی. لکه داسې نه وایي چې ګینې دا ګوره هغه جنګ ځپلی ملک دی، د هغه ته اکانومي ته وګوره، اقتصادیاتو ته وګوره، اوس هم امریکا ورله پیسې ورکوي. بالکل صحیح ده. او هلته سکولونه بند دي، روزګار متاثره شوی دی، نو ډېر چیلنجز دی چې ته ورپسې 3 میلیون 13 لکه افغانان ورولېږي چې هغوی دلته روزګارونه دي هغه متاثره شي، نو وایي دا روزګارونه به هلته کېږي. اوس خو ټکر صاحب بارډر بند دی، اوس به څه کېږي؟ اوس به افغان کډوال چېرته ځي؟ دلته دي مشکلات جوړ دي. هغې وینا کوي چې پرون موږ په خپل پروګرام کې دا تاسو ذکر کړی چېرې د پنجاب چې کوم وزیر اعلی ده مریم نواز صاحبه، هغې هلته کې اعلانونه وکړه په جوماتونو کې چې ویې باسئ او دا واغه. اوس به کډوال چېرته ځي؟ لارې بندې دي، په کومه به وړئ؟ د هغوی خلاف کاروایي شوې ده او په سلګونو کسان هغوی ګرفتاري. چېرته به ځي؟ پښتونخوا ته راځي که نه، پښتونخوا ته راځي. ښه جي. بیا دلته زموږ صوبایي حکومت چې کوم دی نو هغوی بیا لږه رویه نرمه ساتي او چونکې دغه هم بند دی، تورخم بند دی، نو په کومه به ځي؟ خو دلته مشکلات شته دي په غټو سړکونو باندې، په ګاډو کې هغه دغه یي. خو بهرحال دلته خو چونکې یو پښتونولي دی، یو مذهب دی. بالکل جي. تاسو وګورئ خلک په دې دا پریدیان شینواري په دې لویه لاره تورخم چې کوم دی نو هغوی د خیبره ورسره مرسته کوي، چای ډوډۍ ده، بالکل خپل وسیله ورلګوي، جرو کې ځای ورکړی. دا پښتونولي ده، پکار ده چې کوو دا مونږ چې بیا خبره کوو. ګوره چې دې خوا یو سړی مطلب یې چې دا دغه نه را روان چې ټول عمر یې په پنجاب یا په سند کې تېر کړی دی او راغې دلته خیبر ته راورسېد یا پېښور ته راورسېد او د چا په ګاونډ کې هغه دیره شو یا مطلب د هغه ګاډی ولاړ دی او یو پښتون ورله د خپل کور نه چای اوبه خواړه راوباسي، نو دا هغه رشته ده د پښتونولۍ چې پالي. نو موږ دا بار شاهي دا وایو چې دا تاسو ګورئ خبره جنګ ته مه بوځئ،
نقصان به چاته د پولیا خوا دی خوا سو ما چې کومه خبره ټکر صاحب راوستل غوښته هغه تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې لکه څومره عزت والله دلته ملاویږي افغان کډوالو له نو ما ځکه دغه خبره وکړه چې یاره مطلب لکه هغې وایي چې یاره عزت نو مل چې نور عزت څه ته وایي او اگزیکټلی چې سختیونه اصل کې دا غواړي چې مطلب دا لامه یې رالیږي ښه جي چې لا دقل ته یې که نه یو بوج جوړېږي بالکل جي چا پسې خلک ګوره بلې مطالبه دا ده چې هغوی وایي چې دوی یو اس له ځای ورکوي چې د هغه نه سپیس ورکوي ډې ورکوي نو تاسو هغوی له مه ورکوئ چې مطلب په موږ باندې ډرونز کوي یو خدا ده چې د دوی ورته وایي چې تاسو ثبوتونه راوړئ چې په دې تېر مطلب چې څنګه پاکستان ثبوت ورکړو داسې ثبوت راوړي مخې ته ورته کېږي نو خو نشته ښه جي نو او پاکستان به ورله هم مني زه وایم جي ځکه چې مطلب یا ورته وایي چې اوکې لکه موږ به نه دغه کوو هغوی خو خپل په خطر کې اډه شته دی که نه نور نږدې بحري دغه شته دی نو داسې ډېر ضرورت پې هم دی خو مسله ټوله دا ده چې اختیار چا سره دی او چا سره نه دی او په دې خطه کې ګیم څوک کول غواړي او څنګه یې کول غواړي لکه تاسو وګورئ هندوستان چې کوم دی هغه د افغانستان سره د نوي اړیکو ته ډېر زیات خوشحاله دی ښه جي او اوس هغه د پاکستان سره خو د هغه دښمني ده دا کله واضحه خبره ده بالکل نو هغه به اوس ځان له هر ځای کې مطلب چې یو داسې ملګری ګوري چې د هغه د پاکستان سره نه لګي او نور یې ورسره نه لګي یو چې کوم حالات خراب وي چې نور هم خراب اوس خو لړې تنور ګرم دی تنور ګرم دی یس روټۍ پکې پخېږي چې نو هغه وایي چې دا معاهده د سره ونه شي که نه او که نه نه غواړي نو چې هغوی ماته یو ګوره د دښمن ملګری بالکل صحیح ده نو د دې حالاتو نه فایده ورغواړي نو زموږ خو بار دا دغه دی بل بیا تاسو وګورئ نن د افغان کډوالو حوالې سره یو مهم خبر راغلی دی چې دلته ځینې امکانات و اسانتیاوې د هغې لکه دلته د پېښور های کورټ یو فیصله وه چې کوم افغان سړي د پاکستاني زنانه سره واده کړي نو هغه ته د شهریت ورکړی شي داسې یو فیصله دلته مخکې راغلې وه خو نن سپریم کورټ چې کوم دی نو هغه معطل کړې ده ښه جي لکه یو پی او سی ګورئ که زنانه وي افغان او پاکستاني سړی نو زنانه ته به سټیزنشپ ویزا ورکول کېږي پاکستان آئین دی خو که سړی افغان او ښځه زنانه پاکستاني نو هغه ته به پی او سی کارډ ورکول کېږي دوی د شهریت خبره کړې وه خو نه ده کېږي بهرحال په هغې کې خپل دغه دي ټکر صاحب اخرنی سوال او په لنډو ټکو کې جواب راکړئ چې جوړېږي به څه دې جنګ نه دا زه په هر پروګرام اینډ کې وایم بالکل ګورئ جنګ بدرنګه دی جنګ بدرنګه جنګ بالکل فایده نه راوړي خدای مکا لکه دا خو به د لوی قوتونو نقصان چې چا انویسټمنټ دی د دوو ریاستونو به وي د ملکونو به وي خو دا د ټولو نه لوی نقصان د ګاونډیانو دی د پاکستان افغانستان دا د باور دی دا د اړیکو دی دا د اعتماد دی او دا د دوو غریبو ولسونو دی جنګ کې دا نقصان به غریبو ولسونو ډېره مننه ټکر صاحب ډېرې ګټورې او خوندورې خبرې وي او یقینا چې زمونږ کم کتونکي دي هغې به پوه شوي چې د افغانستان کم مطالبات نن هغه هم زمونږ سینیر صحافي تجزیه کار ساجد ټکر صاحب مخې ته کېښودل تاسو ته او د پاکستان چې کم مطالبات دي هغه خو زموږ پاکستانیانو ته معلومه دي یقینا چې جنګ نه دی پکار د جنګ نه هیڅ نه جوړېږي موږ په تېر پروګرام کې هم دغه خبره کړې وه چې 3-4 کاله جنګ وکړي نو اخره کې به راځي او خبرې ته به کښېني او بیا به جرګه کې دا زموږ نن پروګرام د بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازه د لوی الله په امان